مخکې خبره واورئ مخکې شهادت د الله طرف یو لوی نعمت دی هسې به مې یو ځل مړ کېدلو زموږ په دې کلي کې یو سپین ږیری بچ شوی په هغه په خپل مرګ مړ شولو بیا موږ ډډې مرګ نه موږ خلاصېدو والا نه موږ په موږ راځي لیکن تاسو ته پته شته دی کوم کرنیل چې راغی دغه کرنیل لون کرنیل شهزاد صاحب و څه نوم یې شهزاد صاحب هغه کرنیل ما ته څه وایي ما باندې لاس واړول ما ته وایي بیټا آپ کو ایک بات بتاؤ ما ورته سره راته وایي ساری سازش انډیا کې ما ورته وویلې په زړه کې مخامخ خو مې ورته نشو ویلی ځکه چې ظلم و په ورجلو باندې سارې چې کوم دی اوس هم دا خبرې زه کومه یاد ساتئ که زه مړ وم او چا وژلی وم ما دې چوک ته راوباسئ سړی په دې علاقو کې پرې نه ښودلو لیکن مخکې ته د کرنل خبره وکړم ما ته وایي انډیا کې سازش ہے نو ما ورته وویلې جب انڈیا وہاں سے اتنی تشریف لے کے آتی ہے اتنا تکلیف کرتی ہے اتنی مشقت اٹھاتی ہے وہاں پر آ کے ایک بڑے کپتان کو کیوں نہیں مانتا میرے والد صاحب تو ایک عام آدمی ہے چې زما پلار وجني بله یو کرنیل ولې نه وجلو چې زما پلار وجني یو عام سړی وجني دا صرف او صرف دې عوامو په سترګو کې خاورې اچولې مولې دا یاد ساته دا د الله قانون دی مرګ چې په کومه ورځ باندې راځي لا یستقدمون ساعة ولا یستأخرون نه به یو سکند مخکې شي او نه به یو سکند وروسته شي بېګانې واقع ته وایم بېګانې صبر وکړه وخت بېګانې خبره محترم موږ خدا ظلمونه موږ سره شوي دي موږ د ماسوتن نه وروسته د کور نه بار بند دي موږ د ماسوتن نه وروسته د کور نه بند دي دې ماشوم ته ویل چې وکړ یا صدر دا کیمرا راوړه دې ماشوم دا راوړه دې الله په ذات مې قسم دې ماشومان سار ناشته دې ماشومان سار چې نه دې خبرې وي ما د سار مونږ کولو مونږ اګا دې ویني مې بجې پر ځل کتاب مطالعه ته ناشته و ویني مې بجې پر مونږ کولو اعلان وشو اعلان تاسو په ایمان باندې وي تاتار د وخت یو ظالم قوم تیر شوی دی تاتارو کله په مسلمانانو باندې داسې حمله کړې ده چې د شپې خبر کړي نه او د شپې پرې راغلي ساري اعلانونه وکړل د شپې اعلانونه شروع کړل ما والله بالله ثم تالله چې ما په دې خپل غوږونو باندې دا الفاظ واورېدل دا الفاظ څه پکې ویلې په هغه الفاظو کې ویلې وایي تاسو ټول دې جامع مسجد ته راشئ تاسو سره یو مشوره کوو اسې په غدار او په دوکهباز سړي باندې څوک بې دپاره چې کوم دی اعتماد کولی شي موږ د دې خلکو نه یېرېږو ته خاموشه نه چې موږ د دې خلکو نه یېرېږو د الله په ذات مې د قسم دې خلکو نه دی دې خلکو زما د دې خبرو خو څه پیدا نشته خو کم از کم وبې کم دې خلکو د پیسې دپاره دې خلکو د لوټ مار دپاره دې خلکو د خپل ځان دپاره د غټو غټو ګاڼو دپاره دا وردي دومره بدنامه کړله قسم مې په هغه ځای کې د وردۍ والا راځي او دلته د ماشومان ترتې پټېږي دي دومره خو د انډیا والا نه څوک ځان ته نه ساتي د امریکې د پوځ نه څوک دومره یېره نه کوي د خپل پوځ ولې د خپل عوام دومره یېرولي بېګا ماسوتن اعلانونه وکړل وایي تاسو ټول راشئ سارې چې کوم راوستلو یو کس به اوس خیر دی لاړ شي هغه ځای کې په کټ کې پروت دی هغه ځای کې په کټ کې پروت دی سارې کسان راویستل ګاډۍ کې واچول زموږ زنانه راووتلې لاره کې ورته ودرېد چې څه ظلم یې کړی دی اوس خو د الله بندګانو انضمام شوی دی اوس خو که حکومت والا سړی دی خو عین دی عین ایسای والا که د خفیه ادارو والا چېرته یو سړی اوچتوي نو پیله به د هغه علاقې په تاڼه کې اف آی آر کوي ما ته یې دغه ارمي والا وکړې د بېګا چې راغلی او سار چې راغلی دغه ارمي والا دې ما ته وکړې چې زما څه د اف آی آر راسه دی زه دا سړی اوچتوم په کوم ثبوت باندې اوچتوي هلته په بر چمرکنډ کې په کیمپ کې د دې د صوبېدار د سپي هم نه حیثیت هم نه لیکن په بر چمرکنډ کې په دې قبایلي عوام کې ته زه وکړم چې په دې بر چمرکنډ کې وړوکې اسپایي موږ د بوزو په رنګې لغتوي او موږ باندې د پاسه ظلمونه کوي وړوکې اسپایي او بله خبره ته وکړم هغه صوبېدار چې راکوز شوی او صوبېدار بیا ما ته څه ویلې او صوبېدار راته په جومات کې ویلې وایي که د نن نه بعد زما پوځي مړ شوله زما په خیزه دا منګه چې مرو دا ګازرې دي دا انسانان نه دي دا الله نه دي پیدا کړي وایي که زما پوځي مړ شولو افریدی او که د بل قوم والا وایي والله العظیم زه به تاسو ټول د ښځو په رګې مې دې روډونه راوباسم دا کوم انصاف دی بېګا ماسوتن یې دی راټول کړي دي ښځې رالي هغه دې ناستې دي د موبایلو ترواړو په روډ باندې ناستې هغه دې ناستې ښځې راووتلې ښځو باندې تاسو ما ته وښوئ چې په کوم آیین کې په ښځو او بوډاګانو باندې تشدد شوی دی هغه ارمي والا زه اوس هم په دې سترګو کې مې نه یېرېږي هغه ارمي والا چې څومره فایرنګ په دې ښځو باندې وکړلو او دغه سړی په د کټ کې پروت دی په د کټ کې دا یې دومره ووالو دومره والله العظیم چې امریکا ما دومره نه دی چې په مسلمانانو باندې ظلم بېګا ماسوتن یې په ګاڼې کې راواچول ښځې راووتلې روډ ته ښځو ویلې بهی دا زموږ نه ولې وړئ هغه پوځي شرم والله پکار دی کاش ته تا ته تنخوا کمه میلاویږي دا د پاکستان